په خاون باندې د ښځې حق څه دی؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایي ډېر ښکلی اسان حق بیان کو. وی چې په خپله څه خورې نو هغه پې خوروه، چې په خپله په هوټلو کې ډوډۍ خورې، کور تش ساګ راوړې او ټیپر ورته د کار ویلی، نو دا د ښځو حق ضایع شو. په خپله بار په هوټل کې خورې او غوښې خورې او کور ته ساګ او ټیپر راوړې، د ښځې حق دې ضایع کو چې څه خورې هغه به په ښځه خوری. ټیک ده. وی دویم حق دا دی چې څه اغوندې نو هغه په ښځه اغوندوه. څه مطلب؟ چې ځان له قیمتي کپړه اغوندې نو په بیبي به هم قیمتي کپړه اغوندې، ښه د وس مطابق. چې په خپله مالدار یو ځان له ښه اعلی کپړه اغوندي نو بیبي له به هم اعلی کپړه راوړي. ښه شریعت ته مجبوره کوي نه چې غریب نو ته ځان له کمزوري کپړه اغوندي نو بیبي له هم کمزوري راوړه که نه. ښه خو چې په خپله څنګه کپړه اغوندي هغه به اغوندي. او وی ولا تضرب الوجه، بیبي به په مخ نه وښې، ښه په مخ په ښځې له ګزار نه ورکوي. ښه دا بعضې ظالماني چا ول سترګه توره کړي، چا په سترګه والي. خدای دا مخ دی، مخ دا یو نور دی، یو نور. په دې سره د انسان شکل بدلیږي مړه په مخ سره. وی په مخ یې مه وښه. او څلورم حق دا دی چې بدې ردې ورته مه وایې، کنزل ورته مه کوه، پلار او مور وله مه یادوه. دا باید سړي چې ورسره جنګ پیدا شي نو نیکه او مور او پلار، بس پلار او مور یې دا بد کړي چې دی تاله درکړې ده ځکه یې ته نن کنځې که نه. په دې کې د پلار د کنزلو د پلار څه ګناه ده؟ دې کې د مور څه ګناه ده چې ته وله پلار او مور کنځې؟ هغه خفه کېږي نه. او پنځم حق یې دا دی که نه چې کله ترې خفه شي نو د کوره به بار ته نه وځي. ښه نبی علیه السلام عجیبه خبرې کړي دي چې خفه شي تی نو په کور کې تی نه ځای جدا کوه د ملاس تی، کمرې ته تی لاړ شه، کمره کې تی بدل شه، برنډې ته تی وځه، خو لکه د کوره به بار ته نه وځي. ګورئ ښه چې کله دې ورسره خفګان راشي وهجروهن فی المضاجع، صرف د ملاس تی ځای تی جدا کوه، کور نه به بهر ته نه وځي. ګورئ باید سړی خفه شي جو لاړ شي، 2-3 ورځې بیا موبایل بند کړی تللی، دا خبره ټیک نه ده. ښه چې هجرت کوي نو په کور کې به د بیبي نه کوي. ښه چې دغه دې ورسره راشي، اړیک دې ورسره راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع وکړه وی ښځې به نه وښئ، وی ښځې به نه وښئ. په دې کې شکایات راغلې وی د الله حبیب ښځې خو وي تا وی چې مې وښئ نو خبره بل طرف ته لاړله، لکه ښځې زورورې شوې چې نبی علیه السلام یې زه وښئ نو اجازت یې د وښلو ورکړو. چې په دې کې نور شکایات سیوا شو، وی خلکو په وښلو شروع وکړه. نبی علیه السلام وی دا خلک غوره نه دی. د کومو نه چې ښځې شکایت د وښلو کوي وی دا خلک غوره نه دی. دا خلک غوره نه دی. ښځه په څه وښلی شي پته درته شته؟ په کومو خبرو د ښځې د وهلو اجازت شته دی. یو چې دا کله مونځ نه کوي ښه نو تا ته د وښلو اجازت شته، وښلی شي. یو چې دا بغیر د اجازت نه د کوره وځي اومې وښلی شي. ښه چې مونځ نه کوي، فرض مونځ نه کوي، اجازت شته. او بل دا چې د کوره بې اجازته وځي تا ته اجازت د وښلو شته دی. بل چې ته ورته وایي چې ما ته ځان ډولی که، ما ته ځان سنبال که او دا ځان نه سنبالي نو د وښلو اجازت شته. ښه وښلی شي. چې تا ته ځان نه ښایسته کوي، خو داسې نه چې ته ورته وایي نری لوپټه په سر که، هی که خو ویښته ښکاري په دې خو دا د الله ګناه. نه 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 نه، چې خاوند مطالبه د زینت وکړي چې ما ته ځان ډولی که خو د شریعت په حدودو کې دننه او دا ځان نه ښایسته کوي اجازت شته. ښه خو صاحب د جلالین نکته دی ګورئ وښل به څنګه وښلي، وښلو کې به خیال